أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون يخادعون الله دا خلق دا منافقین د خپل کوشش مطابق الله ته دوکایر کوي والذین آمنوا او خلق ته چې هغه ایمان وروړه دا هغه ته دوکایر کوي وما يخدعون دای دوکا کون کی ندی او نیر کی دی دوکا الا انفسهم مگر خپل زنونو ته وما يشعرون او دای شعور لرون کی ندی فی قلوبهم مرض د دې پزړونو کې مرض دا فزادهم الله مرضا الله پاک د دې مرض چې دا زوتیکی دی پرا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون او د دغه خلکو د پرا د درناک عذاب د رسوي ولا عذاب دا بما كانوا یکذبون په بدله د اغا چې دای څګټي او یا چې دای څه جوټلو کوي یا چې دای څه درویغ په خپل یا نور خلق درویغونه کوي یکذبون یا یکذبون ټیک تو کنه دواړه یل شي بسم الله الرحمن الرحیم د منافقینو احوال بیندل او د منافقینو خبره شروع وا چې الله رب العزت ومن الناس من يقولون وانسا دزونه مخکې 13 ایتونه داسې ذکر کړی دي چې هغه کې د منافقینو خبره شوه ده او پیله خبره دا وکړه چې منافقین دا خبره کوي چې موږ ایمان وروړه دا خو لیکن د ایمان ول نه دي د ایمان نشرړه دویمه خبره دا چې د الله ته دوکایر کوي مو دلته ترجمه وکړه چې الله پاک ته د الله ته خو څوک دوکا نه شیر کوله مو ترجمه داسې وکړه چې د الله ته د خپل کوشش مطابق دوکایر کوي یعنی د خو کوشش دا ده چې موږ الله ته دوکایر خو لیکن الله ته د دوکا نه شیر کوله بل چې دینه څوک مراد دي نو تفسیرونو لیکلي چې قبیله اوس او قبیله خزرج چې کوم منافقین وو دا خاص آیات ته هغه برو کې نازل دا خو لیکن منافق چې دا ډیر نقصان ولا ده ویل چې نه دا په کفر کې وي او نه دا په ایمان کې وي دا بین وي مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا چې دا نه علی وی نه دوری وي اوس منافقین به مدا خبره کړي وا چې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې چې کوم منافقین وو هغه خو صحیح منافق وو هغه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پاته ولګیدا ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په وی مکه منته یو سفر کې روان و دا سیوا چوړی یو غار غونته روغلا دا منافقین هي سراو نو هغه څوي هغه داوي چې دا غار چې کله پارشي دی مخته ایوا غټه کند دوی وا غړادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ مخ کې کو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته نږدې يرشي به موږ نږدې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوړه چې کوم وا خچر چې کوم هغه ته موږ د کنه ير کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وټه غړې ته ایروتریو نو دې دا سوچ کې داسې منسوبای جوړ کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وਹੀ روغلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پکوي چې دا د منافقین دي او دا داسې وړي 14 کسان داسې چې دغه نومي الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورشل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه مکه منته هغه نومي چې حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ ته بیان کړل ویلي چې هغه سر رسول الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضدان به دا خبره کړې او تفصیل می پیله کړم چې حضرت عمر رضی الله هغه جنازه کوله جنازه به چتله دا به جنازه ته نوستو انتظار به کوي چې کله به حذیفه بن یمان رضی الله عنه ولیدل یا به غینه پاته وکړه چې دا هغه سړی خو نه ده چې 14 منافقینو لیست هغه کې خدا نه ده به چغی ته چې او دا نه ده بیا به جنازه کوله کې نیاسي به منافق سړي جنازه نه کوله بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافقینو څلور صفات ذکر کړي حدیث کې درومي چې اول منافق علامت دادا چې اذا حدث كذب چې کله دا خبره کوي دا به درویغ کوي کله چې دا خبره کوي دا به درویغ وي نو درویغ دا د منافق سړي علامت ده درویغ اسه ګناه ده خدا د منافق سړي علامت ده کله علماء سے
وچمونه که خلک خبرې کی اصل کې دا روش تاسې دا چې کله ته یو شا چار کوي یا سیخي لیارې منتوي کنه به تو پاته کله لاګي چې ته کله سیخي او که غلطي بس چې خلک خبرې دی شروع کی خلک درویغ دی شروع کی بیا پوه شه چې ته اوس په سیخه او خلکو ته سیخه خبره چې دو حق خبره چې دو دا د تشان اطلاع کی بهرحال درویغ ین د منافق سړي علامت او حدیث کې چې کوم سړی چې کله درویغ د دې فرشتي چې دی هغه یو مل رسیدینه لري منډي وي دویم علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیان کړه دا اذا وعد اخلف چې کله یو سړی وداو کې دی ودی مخالفت کې دا د منافق سړي علامت ده نو ودا چې دو دا ډیر اهمیت لري دا داسې نه چې چا سره تو یو لوز وکړل یو ودا دی وکړه اوس بس هغه ځنه غی کار ځنه نن خو خلک ودا دی دوکې دی ود پر کوي چې دوکا ودا وکي چې ته دمر روشه دوی میاشتې بعد روشه دوی میاشتې بعد هغه صرف دې پرې چې بي دا څه وشي چې دینه موږ خلاص شو چې دوی میاشتې مو ته ټایم ملاو شي دا د ودا کول دا دوکې دی پر کوي دا د منافق سړي علامت ده دریم علامت دا و اذا اؤتمن خانه چې کله ته دې ته یو امانت ارکه امانت کې خیانت داو کې دا د منافق سړي علامت ده دریم امانت اهم شاید ان تؤدوا الامانات الى اهلها قران یې چې تاسو امانتونه چې دي د دې اهل خلکو ته رسوي خو دې کې به حلی ما کوي څلرام بل حدیث کړي چې و اذا خاصم فجر چې کله جګړه کوي به جګړه په وخت کې فجر د ابو زیاړه کوي زیاړه د منافق سړي علامات ده او دا څلور منافقینو علامات دي نو دینه به ډیر ځون بچ کوي درویغ مسلمان نشي الله د لوند یو بن یو استوز ما لوند و فسترګو نه بناو به مخ کې دا غړې نه وي طالبون خو ډیر ویرون وي نو هغه خو زون خصوصي سبق نه چې څه طریقې سره بیا غیستوس چې ما هغه ډوندو به مخ کې غړای وینه چې ته 12 بجې اوس غړای الن ارن وای چې بي نو 10 شوي بس جامع ټیم پورا شوال فورن الارم ولګي مخ کې به خلکو داسې کول چې یو لرګا هغه مته وی وځي کې میخ وایل به بیا لرګي سیر نه ټایم ته پاته لګیدل چې بي دا دمره روغلال نو غیستوس نظر لشکي نبینا او ټایپ ته نظیر بنا لګیدل خو یا به کمزور او دیو جنا بچا نبینا لیکلی چې کمزور وي کنه غی ته نبینا لیکل کیږي بهرحال یو اصل نبینا خو بالکل مدرزات نبینا چې وی هغه بالکل مکمل روند وي خو نبینا چې چا نظر کمزور وي هغه باندې اطلاق کیږي نو کتابونو لیکلي دي چې هغه به خپل شاګردونو ته غبه ولا غوال امیخ منتبي لرګا ولا غوال چې سیر ارتلا به پاته لګیدل دا مخ کې زمانه کې چې زندان خلک وغو ته غرمنه پاته لګیدل چې دمر شو اوس ټیم د خل ټیم نه ده داخل بهرحال خو هغه استوز بوڅ کول هغه به داسې لرګا لګونه اشاګردون خو طالبون خو اسه ها نغو بوڅ کول چې استوز به کوم ځکه میخ لګونه هغه میخ نه به آل کړه لشکې به میخ آل کړه چې زر سیره په دې مونته روشي به مور استوز ته وي چې استاد جی چټی شولا به هغه دروغله چې استاد جی چټای ټیم پورا ده پوری به خپل دوکا کړي وا دا سي ټیم تیرې دال ایوا ارسی رسی استوس تداسه استوس سره چال وکړه اخیری کې ورځه محلي ولا خلق او مقتدیون او هغه استوس ته چې استاد جی کوند یا خو ټیم نه پورا ته وړ کی وي دا وړ کی خو تو سره درویغ یې هغه علم توفر مېل چې مسلمان بچا درویغ نشي اله دا سي نشي کېدله چې د درویغ یې لکی طالبونو خپل شرارت کوا درویغ خو سره دم رسوچ طالب وړي ک طالب یې دم رسوچ نه قران حفظ وکنا هغه خو غټ مقام ده خو دې ته د خپل مقام پاته نشته ده نو دی وجنا دغه سي کتابونه بل وکیالي کړي دو چې یو استوز ما طالبونو پهلنا هغه جوړ کړ چې به نن چې استوز ارتي به موږ څه طریقې سره زونه نه خلاصو اوس چې استوز کلاس تر نه وته د یو طالب تر مخه چې استاد جی ته ډېر سخت سترګې سری دي داسې نه چې په تو تبني جسم د ګرم د سترګې سری دي استوس خو لږ کې شاک ته چوله ده اغه دې چې نه نظر ټیک ټاک په مخ یو بل طالب رغلا چې شپږم طالب ارتلال کړه
هغه استوستي چې استاد یې تو سترګې سری دي تو مده خو جسم دې ډېر ګرم لګي تو خو ډېر تبه دو هغه استوس خو دمره ذهن غشو د فورا غزو کې څملستره د چې او یاره مو خو ډېر سخت تبه دو طالبانو خنن چټي منو کړي چې بس دا سبا کونی بهرحال خو خبره مقصد دا ده چې د مسلمان سړي بچا چې دا درويغ نشيله نو الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافقینو دا خبره ذکر کړي دو چې منافقین چې ویغو کې ودا څلور صفات دي دې په نسبت به د مؤمن سړي صفات ذکر شوی دي چې مؤمن سړی چې دا غیدا صفات دي لا یکون المؤمن طعان دا کله تانو تشنیبونه کی ولا لعانا نبو دا لانو تا کی ولا فاحشا ولا متفحشا نبو دا فحش بهیا گفتگو کی نبو دا خپل کلام خبره چې کوي هغه به داسې بیهوده کوي نبو بیهوده گفتگو کوي او نبو داسې مقصد روزي نو بهرحال دا غرانګي منافقین چې دي دو انجام چې دا ډېر سخت نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي چې کله قیامت ترڅ کنه قیامت نو پیلا مدینه کې چې څومره منافقین شاخ دي منافقین په قبرو کې دي پیلا بو دا منافقین چې دي دا خپل قبرونه بریر وتري قیامت چې کلر سي هغه نه پیلا مدینه کې چې څومره منافقین شاخ دي د منافقین چې دي قبرونه به خپل وتري بیل به کی قیامت په وکیش نبی علیہ السلام حدیث کې مخکې فرمایي چې د مکه خلک بروشي هغه به موشي طرف ته وي او د مدینه خلک بروشي بیا به هغه مو کین طرف ته وي او بیا بزان د دغه خلکو سره روان شو میدان محشر الله پاک طرف ته بازره طرف ته روان شو نو منافقینو دمره سخت انجام ده امن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق سره چې دا د جهنم نون دی ګړي کی نو دلته دا منافقینو خبره دو چې یخادعون الله د الله ته دوکا کوي کوشش کوي منافقین الله ته دوکا نشیر کولا والذین آمنوا او مؤمن خلقو ته نو نه مؤمن خلقو ته دوکا کوي حدیث کې چې المؤمن غیر کلین چې مؤمن سړی چې دا ډېر کرامت ولوي ډېر نرم مزاج وي ډېر صدا وي د خپل صدا توپ دی واجب دا څه شي دوکایر کی دا غرنګي حدیث کې چې لا یخدع ولا یخدع چې مؤمن سړی چې دا نه دوکایر کوي نه دا دوکا خړل شي بهرحال و ما یخدعون قران او وی چې د دوکان نشیر کوله الا انفسهم مگر خپل زنونو ته و ما یشورون او د ته شعور هنشتا زون ته خدای الله ته بده څه دوکایر کی ایمان ولا ته بده څه دوکایر کی دا زون ته دوکایر کی چې څومره خلک منافقت کوي ځون ته دوکایر کوي هغه سړی هیڅ نقصان نشي کولای نه د الله نقصان کول شي نه د مولا نقصان کول شي نه د اسلام نقصان کول شي یو غټ تاریخدان دا انګريز د هغه بچي هغه یو کتاب لیکل دا هغه لیکل دي نپکسن نمایدو هغه بچي کتاب لیکل دا هغه لیکل دي چې مو ټول مذهبونه چې دي د دو سټډي مې وکړه د يهوديت د نصرانيت د ارچ هغه دا خبره اخیری کې لیکل چې په ټولو مذهبونو کې چې صحیح مذهب دا هغه اسلام دا خو لیکن په ټولو مذهبونو کې چې فالوور دي مسلمانان چې دي دا ټولو نه ګندا خلک دي دا غره کتابونو عجیبه خبره لیکلي د امریکای یو نو مسلمان شو دا هغه بری کې تاریخ لیکل دا هغه لیکلي دي چې مو کلمه یلیدو زړه مې په اسلام مطمئن ده خو زه مطمئن وم چې قرآن پڑھوم حدیث پڑھوم په دې ښه مسلمانانو مته ښه مطمئن وم چې دې ته ډېر ښه دستورو ملاو ده خو لیکن زه چې د مسلمانو کریکټر وکسم دغه کردار وکسم دغه سیرت وکسم بیا د زړه چې دا دمو اسلام نه منې کی ویلي چې غدا لیکلي دي چې به زه چې وکسم په امریکا کې چې انګریزون شروع شي مسلمانون هم شروع شي انګریزون سود کوي ده سود کوي انګریزون خنزیرون خوري ده خنزیرون خوري انګریزون غلطه چاري کوي ده غلطه چاري کوي نو بهرحال نو اسلام کې څه مسله نشتا مسلمان کې مسله شتا اسلام کې مسله نشتا مسلمان کې مسله شتا ځکه نن د غزه او فلسطین او هر ځای کې مسلمانانو سره ظلم ده خپل علاقې کې هم ظلم ده هر ځای کې هم ظلم ده بهرحال فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا د دې پزلونو کې مرض ده الله یې چې زبد دې مرض یو تم واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین